حدیث مبارک تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل مس کی ډیر محبت او امت داغه د پاره نبی علیہ السلام تعلیمات هم خودلی دي او تعلیمات دا خودلی دي چې چونکی د خزي خاون د دوی په حسن سلوک سره خاندانونه په خه طریقه سره روان وي او د خزي خاون په خپل مس کې د تعلق ختمېدو سره خاندانونه خرابي یو موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو روایت را نقل کړي امام مسلم رحمت الله علیه یو روایت دا را نقل کړي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغختلو چې زمو د عائشه رضی الله تعالی عنها په مس کې یو خبر راغلی دا ته د هغې د صلح د پاره او د هغې د جوړولو د پاره راشه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې راله کېناستو یو طرف ته لور دا بل ته د دوه جهان سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشتي نو ابو بکر صدیق سے وی څه خبر ده ماته وکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته خبر وکړه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تو فرمایل دا الله رسول تاسو خبر وکړي خو چې کله خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله نو دای ورته وی دی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې ګوره خبر به صحیح کې دای په خپل مخلیدو زبان درازی نه ده دا یو محبت ته چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ګوره خبره به صحیح کې دا عام طور باندې کورونو کې هم داسې راشي نو خزخ خپل خاوند ته ګوره داسې بنوي داسې به صحیح خبره کوه نو دا نه چې دا هغه باندې څه دروغ او الزام وي نه بلکې دا د هغوی غایت محبت د وجې نه داسې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو صدیق او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې محبت چې د چا خبره نشو برداشت کوله فورا راولګي دو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په سپېړ واله او داسې واله چې داغه په وجود باندې نه رااله مثلا خلې په نه شو دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته رااله پټ شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته پټ شو بیا دا چې کله لاړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړې په غصه کې ووتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تاواز کو عائشہ اوس خراشه کنه وې نه درځم انکار وکړو یعنی نه راتلل انکار په جبه سره ونه کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هو هغه چې هغه به گزار کړو نو غوسه وا نو د دې وجینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایله حضرت عائشہ اوس خو زما شاته پټې دي او یو روایت کې دا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله چې د دې ابو بکر صدیق سے ابن خو ما خلاص کړي نه خو ته نور هم ټکولې نو دا غایت محبت د چا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د نبی علیہ یو موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بیبي سره د محبت اظهار کړي نبی علیہ السلام عائشہ ته فرمای رضی الله عنها عائشہ ته داسې لکه څنګه چې کوچ راواخلي او پس کې واچي په کجورو کې بیا وخوري دا غي ذائقې د قرنګ استا ما ستا سره ده محبت ته هغه ورته سوی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمای دا الله رسولا ستا سره زما داسې محبت ته لکه څنګه غوړی راواله سوچ غوړی او دا په کوچو کې واچي او استعمال کې یا په پيو کې واچي وسکي استعمال کې یا غبید راواله په کوچو کې واچي وسکي استعمال کې د قرنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ستا خبر زما په خبره باندې حاوی ده ستا خبره ډیره قوی ده ځکه یو طرف ته غبید ته یادې بل طرف ته چې کوم دې سا دا غذایی نو لہذا دا محبت د چاو دا نبی علیہ امت ته تعلیم دی امت ته بدی کی تعلیم دی چې ګوره خپل بیبيانو سره وسه کوي دی آیات